ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. بچ کے زار اخبر اہل عیال. نبی علیہ السلام تو حکم کئی چوئی روا اخبر متعلق نجدی قوم قبیلہ کنبہ رشتہ داران. د اصلاح د معاشرې دپاره چې معاشره جوړېږي نو د ځان نه شروع کړي. څومره خطابونه دي که نه، څومره تقریرونه دي د سلفو، نو هغوی چې شروع کوي د ځان نه شروع کوي. زه داسې یم، مونږ داسې کوو، او چې کوم مقابل په څه نه پوهېږي نو هغه بل ته وایي ته داسې کوې او داسې چل کوې او ټول خلکو داسې کوي. لیکن سلف چې دي نو هغوی شروع د ځان نه کوي، د ځان نه شروع پکار ده. معاشره هله جوړېږي چې کله یو سړی د خپل ځان نه اول شروع وکړي، خپل ځان انفرادي لحاظ سره ټیک کړي، نو بیا به اجتماعي لحاظ سره ټیکېږي. دا مطلب نه دی چې انفرادي لحاظ سره ټیک نه، اجتماعي ته به کار نه لري، خو ځان به شروع کړي اول. امام بخاري کتاب الایمان کې د عمار رضی الله تعالی عنہ اقوال نقل کړي دي، نو په هغې کې یوه جمله دا ده چې الانصاف من نفسک. انصاف چې شروع کې، اصلاح چې شروع کې، د ځان نه شروع کړه. خپل ځان باندې نظر اول واچوه، ځان برابر کړه. 40 ساله پورې پیغمبر په پیدایشي طور باندې روغ موټی، لیکن دا 40 سال دا په دې باندې تېرې چې خپل نفس، خپل زندگی او اصل برابر او ښه ښایسته کړي. 40 سال بعد پیغمبر یې کار شروع کړي. نو اول شروع کې د ځان نه. الانصاف من نفسک په دنیا کې دا ګران کار دی، ټول ګران کار دی. خپل زړه جوړول، خپل وجود جوړول، خپل دماغ جوړول، خپل سوچ جوړول، خپل عمل جوړول دا ډېر ګران کار دی. عام عادت خدا دی، تاسو معاشره کې کتلي که نه، اول ځای بسې بل ته بدلې شو. یاره دا معاشره د ده نه ورانه ده، دا معاشره د ده نه ورانه ده، دا معاشره د ده نه ورانه ده، داسې نه وایي چې زما نه ورانه ده. په معاشره کې د بل سړي سل نقصانات دي نو ډېر پکې ستا وي، د بل پکې لس دي نو یو به پکې ستا وي. ستا د داسې معاشره کې څه کېږي، ته هم ګناه کې دا ګناه اثر په دې معاشره باندې کېږي. ته هم دروغ وایې، خپل ځان ډول برابر یې. شروع به کې د خپل ځان نه. قوا انفسکم، اول داسې نه قوا اهلیکم نه، قوا انفسکم و اهلیکم نار. اول خپل ځان برابر کړئ، ځان بچ کړئ. تاسو پښتو کې نه وایي چې اول ځان دی پسې جهان دی. اول به خپل ځان اصلاح کړئ. اوس بچی په خپله باندې پلار چې کله بېلما ځي، هغه زوی ته دا نه شي ویلی چې زویه لمونځ کوه، خو چې کله پلار مازګزار وي نو بچي ته وایي لمونځ کوه. اوس چې پلار په خپله باندې نسواري دی، نسوار دی، نو دی به زوی ته څه وایي، زوی ته به څنګه وایي چې نسوار مه کوه. پلار سګرټ څکي نو زوی ته به څنګه وایي چې سګرټ مه څکه. پلار نشه کوي نو زوی ته به څنګه وایي چې نشه مه کوه. دی خو خپله جوړ نه دی، دا ویلی نه شي. که ده پر وجود کې معمولي غوندې ضمیر وي نو زما خیال نه دی که دی بل ته وایي. یو کار چې په انسان کې موجود بل ته نه شي ویلی. زما خو خپل مزاج دا دی. زه په هغه موضوع باندې تقریب د سر نه کوم چې په ما کې موجود دي، څوک په دې بل کې ځان نه پوهېږي. ولې په خپله ځان سړي نه برابر کړی، بل ته به څنګه وایي. شروع به د خپل ځان نه. عمر بن عبدالعزیز چې کله خلیفه شو، خلافتو ته میلاو شو، نو په دې منبر د خپل ځان نه شروع وکړه. اول یې د خپل ځان نه شروع وکړه، نو بیا نو خپل اهل حیات ته، خپلې ښځې ته وایي. هلته د هغه څلور ښځې نه، درې ښځې وي یا څلور.
خو چې کومه مالداره ښځه وه هغه فاطمه وه د عبدالملک لور وه د بادشاه لور وه د بادشاهانو خور وه ولید سلیمان او هشام او د یو خلیفه چې دی نو سره ښځه د بیبي ده د هغه نه شروع کوي ورته وایي ستا سره یو ګوتۍ در سره ده په دې کې یو ملغلره ده یو قیمتي ستا پلار خلک د بیت المال نه درکړله او دا حق دا د عوامو حق دی د مسلمانانو دا ستا حق دی دا قیمتي ګوتۍ که ته بیت المال ته بېرته ورکولی شي ټیک دی او که نه زما او ستا منځ کې به تعلق ختمېږي هغې ورته ویلې چې 100 زره واحده ګوتۍ شروع یې کړه خپل ځان نه د خپل اعلیان نه په منبر ودرېږه نو خلکو ته وایي چې زه احتساب کوم یو سړی په خپله باندې داغدار دی ما به د بل سره چې کومه دی څه احتساب وکړي یو سړی په خپله باندې ګنهګار دی هغه بل د څنګه د ګناه وجه دا ګناه کړې ده ته خو اول ځان برابر کړه که نه ستا په اواز کې او ستا په بیان کې او ستا په تقریر کې او ستا په خبرو کې به څه نه څه ګزارحات کې تاثیر موجود دی خو چې ته په خپله باندې داسې یې نو د بل اصلاح نشې کولی او دا د پلار کار دی دا د رور کار دی دا د مور کار دی دا د ښځې کار دی دا د استاذ کار دی جومات د مولوي صاحب د امام کار دی د قاري صاحب درس کې د ده کار دی چې دې سړی نه اول به خپله مني بیا به کور جوړېږي ماحول به جوړېږي بچي به جوړېږي معاشره به جوړېږي او که دا نه وي که نه معاشره به جوړېږي رسمي لحاظ سره درسونه هېڅ پیدا نه کوي رواجي لحاظ سره درسونه هېڅ پیدا نه کوي مصنوعي لحاظ سره درسونه هېڅ پیدا نه کوي مصنوعي او ځان خلاصول د عباداتو نه څه پیدا نه کوي نه تا له پیدا درکوي او نه معاشره کې چا له پیدا ورکوي کله چې لله فی الله کار کوي نو ته به ځان برابرې د دې وجې نه قرآن ویل چې قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځان بچ کړئ مفتی ادریس کاندهلوی رحم الله تفسیر لیکلی معارف القرآن یو معارف القرآن د مفتی شفیع رحم الله دی هغه ډېر مشهور دی او ادریس کاندهلوی رحم الله هغه معارف القرآن لیکلی دی ډېر عظیم تفسیر دی هغه ماته جلد کې دی هغه په هغې کې یو قصه نقل کوي یو نیک صالح بندو ډېر سخي انسان نو یو ځله د یو کس ویلې چې یاره جي تاسو الا بالله ډېر کارونه کوئ هغه ورته چې ما الله له څه کړي دي زه خو ټول هر څه ځان دپاره کوم حاجي څنګه او خپل غم را سره دی خپل غم سبا داسې ورځ ده چې په دې څوک په کار نه راځي هغې خپل غم راویستی او دا کارونه کوم د دې وجې هر انسان د خپل غم وکړي قو انفسکم واهلیکم قو انفسکم خپل غم دی وکړي دا مونږ چې ټول څوک څه کوي که نه دا خپل غم راویستی دي او د چا سره خپل غم نه ور سره د هېڅ هم نشي کولی ته د بل د اصلاح کوشش کوي خو خپل غم راویستی سبا د قبر غم راویستی د آخرت غم راویستی د سوال جواب غم راویستی د حساب کتاب غم راویستی د دې وجې نه کوم خلک چې په دې غم کې وو همیشه دپاره په ځان باندې مجاهدې کړي دي سخت مجاهدې سخت کوششونه وخت یې نه دی ضایع کړی نن زمونږ غټه بدقسمتي دا ده چې خپل ځان هم ضایع کوو خپل وخت هم ضایع کوو خپله معاشره هم ضایع کوو هغه خلکو زیان ده کړي خپل وخت یې نه دی ضایع کړی خپل وخت یې همیشه مصروف په عباداتو کې ساتلی دی د دې نه سره ډېر چل چلوي اگر په زمانه کې فتنو ډېرې غټې فتنې دي ګورې په دې زمانه کې خپل عقیده او عمل جوړول او ساتل ډېر ګران کار دی که په دې وخت کې یو سړی خپل عقیده او عمل دا جوړ کړي دا وساتي دا ډېر عظیم انسان دی خو چې ویې ساتي ساتل ګران دي دغه د فتنو په دور کې خپل ایمان ساتل خپل عمل ساتل خپل عقیده او نظریه او سوچ ساتل چې کومه صحیح صفت ته روان دی دا ډېر لوی مجاهده ډېر لوی جهاد دی لکه په دې زمانه کې سړی د قرآن درس کوي دا ډېر غټ جهاد دی ډېر غټه مجاهده کولی خو لیکن ځان به ساتي غم به کوي دغه وجه چې عمر فاروق رضی الله عنه به همیشه په دې سوچ کې و چې یاره سبا له سر په سر خلاص شم که نه زما لپاره کامیابي ده سر په سر او دا حدیث تاسو ته بار بار لوستلی کېږي د ابو موسی اشعري رضی الله عنه زوی دی د هغه نوم دی ابو برده
او د عمر فاروق رضی الله عنه د عبد الله زوج عمر عبد الله رضی الله عنه دوه مېس کی مکالمه د خبرې دي دا یو د دته وي تا د فکر زما استاد پلار په خپل مېس کی بحث وکړ زما پلار ابو موسی اشعری رضی الله عنه استاو علی محترم عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي چې سبا ورور سهال وي نو په جواب کې ویل چې سبا چې سر په سر خلاصه ما د زماره په اړه خبره سر په سر خلاصه دا ډېره خبره هغه په جواب وی چې موږ د رسول الله په معیت کې په مدرسیا کې ډېر جهادونه کړی دي ډېر سم کړی دي مال الله تعالی موږ جنت فردوس راکړي ان شاء الله او په دې خبر دا واقعي صحابه د اعمال کړو تصور نه ونی سوچ نه ونی د صحابه د اعمال نه د سوچ نه ونی چې سره دا و چې دې صحابي دا څنګه عمل کړی امام ترمذی نقل کړي کتاب الزهد کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي زه وګورم او دومره وشم چې بس وخت سملاستم او ګټه مې کې خبره پاره مې خټه راځه د ولګي د لاسه پیګو نه شوم درې ورځې مسلسل هیڅ نه مې وایو او جماعت بدل بدی کې صحابه جماعت نه راوځي د علي رضی الله عنه سره راو شو آیات په دې ټول د سوالګری خورل سوال ورکوي شه हमेशा मुस्तगनी इंसान बेपरवाह इंसान और दुनिया की वो इंसान और खुशहाली इंसान हरीस और मुहताजा सवाल करे भारत में सवाल करे तो सवालों मुख्तलिफ तरीके दमान सवाल के उजागान सवाल के किस्म किस्म खलक नेकान बदल दो सवाल होते तो सवाल जान गलत तरीके दी वो तो बंदा भारत का सवाल के खैर ये जी का सड़े खराब इधर सवाल कोर वाली ताशे चल रोड वाली ना खुदा ना खबर खुदा जाम दफा सवालगरी बने जोड़े बस पैदा की जिंदगी में तेरी ताज़ान मुहताज कौम कितना मुहताज है कभी मुहताज गुजान हमेशा ले मुहताज है बर्बाद पे नो सहाबा अगर मुहताज वो तगी वो इंसान के जान पर दो वो सौली की मसला नो आली रज़ी अल्लाह अन्हु ये आयत पेश को नाक़ब आयत बनी खतूर को ابو هريره زمي خبرته ولكن هغه ته توجه نه کړ چې دا ابو هريره زره وګړي عثمان بن عفان رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه څلور راوړل ته توجه او دا آیات تفسیر ورته قال که قاری سے پر آیات تفسیر کو سوچو کہ دا ډېر غمبم کې دا په کمی نو هغه د تفسیر کو ډېر غمبم راوړل دي دا نه نبی علیہ السلام راغی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما د الله رسول الذي آیات څه مطلب دی ما ته اجازه ورکړې شوې استاد خپل شاګرد خطي دي ورته شوې او چې لاړو کوړه ال دي نبی علیہ السلام چې کوړه لاړو ته اوسه او سشته ورته نو په سنشته خو یو پیاله شوه ساده په اړه چاره لري ډېر شي دی ابو هريره زما فرمایي ما په رسول کې ویل چې جوازي ما راکې ډېر وخی زکه چې خو وګورم نو چې زما ویل چې بل څه نه کوي سی خپل خیر او د خیر فرزان او مال چې بل څه درته نه کوي چې ما راکې ډېر وخی خو نبی اسلام حکم او جلال شه او د صبح طالبان راو یو روایت کې شپږ طالبان یو په 27 یو په 24 دی راوسته حکم خو منی الله امران وسلم ماته جوړ ورکړ ټول طالبانو شهدا سره معرف شو داغه نه بعد ما ته ورچوسه یو ځل وسه بیا وسه پدران د مجلس ما یا رسول الله په وجود کې بل مسام نشته داسې رب نشته چې باندې شو دوی ورشدل پس ټول نو راوړل ول بس مور شو چې داغه نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم کوي شو دی وسه ختم اني دا قسم خلک ولګو شکایت نه دی کړی ته په پته شکایت نه دی کړی موږ ډېر سخت نقصان پدې کبي ماري راشي شکایت کوي الله بس زه مونږه ما او زه په نیکیم کوم او زه په ګناه نه کوم او دام نه کوم ځینې بیماری باندې امتحان وکړي دا د مؤمن او د منافق او د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق څه دی
دا جنت او جهنم دا فرق څنګه دی؟ جنت چې کله جوړ شو امام ترمذی نه کوي وصیبۃ الجنت دی. نو جبرئیل امین نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی ولې و جنت ته اعتراض جنت وګورئ څنګه ځای دی. نو چې هغه واپس راغی نو ورته ویل پروردګاره که د جنت نه خلک خبر شو هېڅ څوک به بهر نه پاتې کېږي ټوله دنیا به جنت ته ځي دومره راحتونه دي پکې. وایي ښه اوس لاړ شه خو چې دوباره ورغی نو بیا راغی چې اوس یې څه خیال دی خو یو قسم به شي دی جنت ته. د جنت په چاپېره دومره امتحانات او دومره مکاره او دومره تکلیفونه دي او دومره پریشانۍ دي چې دې باندې ورته کېدل ډېر ګران کار دی. دا مؤمن د امتحان نه سوی ځکه وایي چې جنت سره حکمت المکاره د دې شپور چې موږ نه دا امتحانات دي. او جهنم ته چې کله جبرئیل امین ورغی وایي څه مې خیال دی هغه دې ته هېڅوک نه دي دې ته هېڅوک نه دي کله نه خبر شي وایي زه اوس ورشه چې واپس راغی زما خلک د ټول خلک جهنم ته ځي. وایي ولې چاپېره ته خواهشات دي رنګین هغه رنګین خواهشات ته په ګورو خلکو ته لاره وایي. دجال پسې خلک راوړي ولې خو د دنیا د رنګینانو دې آرایشونو ته ګوري مختلفو نعمتونو ظاهریو ته ګوري. اصل خبره دا ده چې د مؤمن زندګي دا د امتحان سره وي شکایت به نه کوي. نو صحابو شکایتونه نه کول وږی دی د لږې شکایت چاته کوي دې صحابي ته کوي تفسیر په ذریعه دې بل صحابي ته کوي دې بل ته کوي نبي علیه السلام ته کوي خو د الله نه شکایت نه کوي چې پروردګاره زه خو ټوله ورځ ناست یم صفا وکړم زه خو طالب یم د صوفۍ چې کوم علیه السلام نقیب یم د طالبانو مشر یم او ډوډۍ راته نه ملاوېږي کجورې نه ملاوېږي نه هر تو هر ګرځم نه شکایت نه کوي خپله لږه خبرې خو شکایت نه کوي. دغه صحابو زندګي ځکه ابن کریم رحمه الله فرمایي چې د صحابو په شان د زندګي تېرول ډېر مشکل کار دی چې هغوی کومه زندګي تېره کړې ده. نو د دې نه عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته هغه وایي چې ابو موسی اشعري وفرمایل چې موږ به جنت راکوي فردوس جنت به راکوي او واقعي چې هغوی حقداران دي. لیکن عمر فاروق رضی الله عنه ته اوس ګورئ د سبا غم ورسره دی خوف ورسره دی یره ورسره خپل ځان ته ګوري نعمتونو ته ګوري احسانات ته ګوري. ما نه چې کومه دی نه لقب راکړی الفاروق د دې نعمت شکر یې څنګه ادا کړې ده زه امیر المؤمنین ګرځېدلی ما د دې نعمت شکر یې څنګه ادا کړې ده. هجرېږي په دې وجه باندې هغه ورته وایي چې سر په سر خلاص شو بس خبره ده سر په سر چې نه راباندې صحیح او نه وي بې صحیح دا خپل ځان نه شروع کوي. د دې وجې نه عمار رضی الله فرمایل چې الانصاف من نفسک اول خپل ځان نه شروع وکړه. امام قرطبي رحمه الله نقل کوي سفیان ثوری رحمه الله تبع تابعي دی ډېر بهترین انسان دی بزرګ دی ظاهر دی خو مالدار دی. مال ورسره بعض امامان ډېر مالدار او بعضې غریبانه دی الله تقسیم دی. د دې دا مطلب نه دی چې کوم غریب دی نو هغه یې سم نه دی چې کوم مالدار دی هغه ډېر ښه دی یا چې کوم مالدار دی هغه یې سم نه دی چې کوم غریب دی هغه ښه دی نه دا خبرې نشته دا تقسیم دی. و دې مالدار دی او دې غریب دی وظیفه دې د مالدارۍ امتحان به ورکوي او دې د غریبۍ امتحان ورکوي. نظر به دا تپوس کوي چې څومره کینه دي کړله دغه غریب سړی د کینې ګوډی څومره کینه دي کړله څومره بغض دي کړی څومره نفرت دي کړی نه مې دی کړی بس ته کامیابې. مالدار ته تا څومره خیانت کړی څومره سرکشي دي کړی څومره حقوق دي پامال کړي د حرامو د حلال تمیز دي کړی او که نه سره به دا تپوس کېږي. د ده نه په غریبۍ کې امتحان علي او د ده نه په مالدارۍ کې امتحان علي. د امام مالک نه په مالدارۍ کې امتحان اخیستو د امام شافعي نه په غریبۍ کې اخیستو. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مالدارۍ کې اخلي نو بیا دا وخت مطابق امام ابو یوسف غریب وروسته خو مالداره شو د هغه نه په غریبۍ کې اخلي. امام بخاري مالدار ترین انسان و خو ځان یې نه ده خوړل دا خبره مې یاد ساتئ. امام بخاري په امامانو کې یو ټول مالدار و ځکه د هغه ماهانه ګټه چې وه د کاروبار تقریبا 5000 دینار و 5000 دینار 5000 دینار ډېر لوی قیمت دی. د هغې حساب چې ته لګې په دې وخت کې ته به حیران شې. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې 5000 دینار یو دینار چې دی دا د 40 درهمو برابر دی. یو دینار د 40 درهمو برابر دی او د 200 درهم له ډوډۍ کې 52 تولې چاندي
د 200 درهم نه جوړېږي 52 تولې چاندي او 200 درهم د 5 دینار دی 15 دینار د 15 دینار نه 52 تولې چاندي جوړېږي او 52 تولې چاندي چې په 1000 روپے باندې 50000 کا 50000 روپے پاکستاني شو د 5 دینار قیمت 50000 پاکستاني دغه 5000 کو نظر ورکړه ته پته ولې څه شي جوړېږي لیکن دا مال هغه ځان نه خورو خپل خپل سرتور سر به ګرځېدل او بس په احادیثو پسې به ګرځېدو او اوس خو خیر بل تصور جوړ شوی دی چې معمولي غوندې نیک سړی کنه یا ذکر کوي یا وظیفه کوي یا تلاوت کوي یا منځونه کوي خو چې دې سری جامع اغوستې ټول خلک پورې خاندي محترم او ګزاره وو جامع دې څنګه دي ته څنګه غریب او که چېرته فرض کا مال ورسره نه دولت ورسره خلک پسې خاندي لکه ته خو سورت کهف هم وی او سورت واقعه هم وی او سورت پلانکې هم وی او سورت پلانکې هم وی ته ولې غریبې نو ولې د امام شافعي دا نه وایو دا ابو هريره رضی الله عنه دا نه وایو دا نور صحابه چې کوم غریبانان تېر شوي تابعین دوی دا تلاوتونه نه کول د دنیا دپاره نه کول او موږ هر سره دنیا دپاره کوو امتحان خو لاړو ختم شو نو امام بخاری مالدار خو ځان یې خوراک نو اصفهان ته رسېدلی دی هلته یې نظر ختم شو نو چې کله نظر ختم شو اوس مختلف ټسټونه دي که نه پخوانه به چې کوم حکیم صاحب نفس کتلو اوس هم ګوري بعضې خلک چې ټسټونه ډاکټران کوي خو د طب په زمانه کې یو زمانه دا راغلی چې یو شیشه به قاروره به ورته بنده شیشه وه طرفین به بند وي هغه به د مریض په دې اغمانه کې یا په دې درخت کې یا په دې موټي کې ماشوم ته دا به ونیو یا پټ ته څه ساعت بعد په پای کې یو تپ غوندې راغلی و دننه د هغې نه به چې دی نو هغې طبیب او هغه حکیم هغې به د هغې نه بیماري معلوموله ماهران یو عیسایي طبیب دی ډاکټر دی کله چې د امام بخاري قاروره له ویوړه هغه چې وکتله داسې ناوه ته دې پادري د څلوېښتو کالو نه خوراک نه دی کړی دا خو نظر ځکه ختم شوی دی چې دی وږی دی د ده په وجود کې هغه قوتونه ختم شوي دي پروټین پکې نشته دی بل پکې نشته بل نشته دی دا شیزونه پکې نشته دی نو هغه ورته وایي چې دا خو د امام بخاري قاروره ده هغه ټول دنیا پېژندلو هلته امام بخاري بس حکیم صاحب راغی خواله هغه ورته وایي چې امام عیسایي دی ورته امام داسې شی دی خوراک پکې د ورځې که هېڅ هم نه کوي که نه د سرکې سره ورته درې نوڼۍ کوي هغه ورته ویلې چې خوراکونه کوم نو دا چې کوم میشن مې شروع کړی دی نه رسي سخته خوراکونه نشم کولی هغه ورته وایي څه خو به کې خامخا نظر زه به اوس علاج وکړم نظر مې بېرته واپس شي خو لیکن خوراک پکې د ورځې یو نوڼۍ یا دوه نوڼۍ د سرکې څه خو کوه که نه زه ګورو به ته اوس خپل علاج وکړه دومره ټایم به زما راپاتې نه خو چې اوس خپل میشن ته راغلم دومره مالداره مال ورسره ډېر زیات خو لیکن مال برباد کړی نه دی خپل غم ورسره و مالدار او خپل غم ورسره برباد شوی نه دی صحابه دي مالدار دي خپل غم ورسره مالدار دي برباد شوي نه دي غریبانان دي خپل غم ورسره دي برباد شوي نه دي تابعین دي صحابه دي تبع تابعین دي سلف دي په مالدارۍ کې دي الله هېر نه او په غریبۍ کې دي الله هېر نه که غریب دی هم تابعدار دی که مالدار دی هم تابعدار دی ابن سیرین رحم الله امام مولا قاری نقل کوي مرقات کې هغه ډېر مالدار و په یوه شپه کې غریب شو شاګردانو تپوس وکړه چې ته خو مالدار یې یوه شپه کې دا غریب څنګه شو بس سړی غریب یې کله مالدار شو کله مالدار یې غریب شو نو خبره ختمه شوه خاندي او یې نه پرېږدي هغه داسې چلو شو چې په یو حدیث مې عمل وکړو زه غریب شوم څنګه وایي ما د 400 زرو درهمو چې کوم دی زیتونو تېل اخیسته د شپې راورسېدله چې زه لاړم هغه چیک کړه چې ګورم یو بیلر پاکې مګې دي بل بیلر پاکې مګې دي چې دا څنګه چل دی بل ما چې خلک کوم ځګې نه راغلي هغه ټول ځګې ته مګو جاله وه ټول مګې دي پکې او نبي علیه السلام فرمایي چې مګې او مایع شسته ولیږي نه به ټول اړې او چې کله جامې دوی کلک کړي هغې ته ولګوي چې کوم ورسره لګېدلې هغه ته لرې کړي او هغې ټیک ده نو د شپې مې حکم وکړو چې دا خو ټول مګو کاتره نو به دا ټول واړوه وایه که نه داسې کولی شو نه شو کولی ده وایي ټول واړوه غریب شوم بیا مالداره شو هغې خلکو کې دا صفت و چې یو شی به ته ملاو شو الحمدلله او یو شی به لاړو انا لله بس دې ته ویلی کېږي ایماندار
دا خپل ځان نه شروع وکړي، دا نیکان صالحانو، دا بزرګانو، ځکه عمر فاروق سره غم و. هغه خلک په خپلو اعمالو باندې فخر نه کولو، د دې وجې کامیاب انسانانو. شروع به کوو د چا نه؟ د خپل ځان. امام قرطبي رحمه الله فرمایي سفیان ثوري هغه وایي چې کله زما اس زما قچر دا ټوپ وهي، زه د خپل اس نه کوشم. الانصاف من نفسه، د خپل ځان نه شروع وکړم، ځان ته وګورم چې څه دي کړي، کومه ګناه دي کړله، څه بربادي دي کړله، الله دې خفه کړی. نو چې زه کله وګورم چې ګناه مې نه ده کړې او الله مې نه دی خفه کړی، نو خوشحاله شم، دا امتحان دی. خو کله ځان ته وګورم چې الله دې خفه کړی، ګناه دې کړې، د نه بعد توبه وباسم. نن موږ چې کله څه چل وشي که نه، پلانکي را باندې دا چل کړی دی، پلانکي دا چل کړی، پلانکي دا اوس خو دا یو وهم بیماري جوړه شوې ده عام. مخکې ورځو کې یو فاتحې کې ناست یو کس یو ښه ملک صاحب دی، هغه وویل یو د دم خبره وکړه. ما ورته چې جم خو ډېر بهترین شی دی او په دنیا کې ټول قوتونه، ټول اسباب، ټول ذرایع چې ختم شي، یو شی داسې دی چې دا نه ختمېږي. ډاکټر پیل شو، حکیم صاحب پیل شو، دمګری پیل شو، سختونه پیل شو، تعویذونه پیل شو، هر څه پیل شو. نو ما د دې سړي سره یو قوت ورسره دی، هغې ته وایي دم، دعا. ما دعا او دم نه ځان دې دم کې او دعا دې وکړي، الله دې به ټیک شي انشاءالله. خو ما دا شی ډېر برباد شو. او بیا مې ورته ما ته پته ده، ما نبي علیه السلام فرمایي چې په دې مخلوق کې د ټول نه کمزوری مخلوق د وجود په اعتبار، د عقل په اعتبار، د سوچ په اعتبار، د مشورې په اعتبار، د هر شي په اعتبار سره ټول نه کمزوری مخلوق سره ښځه. خو عاقل او مضبوط انسان په قمقل کولو کې د ټول نه ماهر مخلوق دی، د ټول نه ماهر. چې یو عاقل انسان بربادی حبایل شیطان دی، استشرف شیطان ښکاره کوي. نو ما ورته ویل چې یو دغه دی چې مال بنده ته ذخیره، مال په دې زمانې کې د ټولو نه ماهر په دوکه کولو کې دمګري دی. پتا جی سحر دی، څنګه سحر دی؟ سترګو کې دی؟ نه جی. په دې کمیز پسې نښتی دی؟ نه. په دې پرتوب پسې نښتی دی؟ په کوم ځای کې؟ تا کوم ځای کې نه معلومه کړه چې په ده باندې سحر دی؟ تا خو تپوس هم نه دی کړی، نو څنګه دې معلومه کړه؟ نو ته یې تپوس وکړې چې جوړونه دې درد کوي، چې او یخته دې خېږي، درد دې کوي، چې او پلانکې شه پلانکې دې. یار کیدای شي تا باندې څه چلي، ځکه دا دردونه جوړونه دا یخته چې خېږي، دا کېږي دا کېږي، دې ورته زه وایي تا باندې جادو دی. هلته سړي باندې د میرګو بیماري ده، حکیم صاحب لاړ، ډاکټر صاحب لاړ شه، دې ورته زه په تا باندې داسې پیریان دي، هغه ګوم دي ګوم. نو ما ورته وایي چې ملک صاحب په دې وخت کې نه دی، دا کمزوري نه ده پیریانو والا، دا هغه ماهران دي، دا قلنخلاص دي. او هغه ماهران دي، دا غټ غټ خلک دي، دا پروفیسران او دا ډاکټران او دا ملکان او دا خانان او دا مالدار او مالداره خلک او دا پیریانې چې کړي، دا پروفیسران دا ټول دې ورپسې دي. او ما دا وایي چې کومه نو وایي چې یاره ښه بېقوپان او ښه ځناور مې موندل دي، یعنې مال دې دوکه کوي. نور مال ته خو په خپل ډېر لوی حیثیت لري په صحیح طریقه. دا پیغمبري کار دی. ابراهیم علیه السلام خپل بچي دمول، نبي علیه السلام خپل نسي دمول، صحابو خپل بچي دمول، ځان یې دمول. خو لیکن نن خبره چې ده نه دوکې ته رسېدلې ده. خلک څه کوي؟ ټوله دوکه کوي. یاد ساتئ خپل ځان دا بربادونه دي پکار، په خپل چا ځان باندې غم پکار دی. کله چې څه مسله راغله خپل ځان ته نظر وکړه، کله چې ځان ته نظر وکړو جهان به ټیک شي. او چې په ځان دې نظر وانه چې خپل ګناهونه تا درنه پناه، په خپله سړی داغداري، خپل داغونه نه ایږدي، نیل صفا کوي، نو د معاشرې ټول افراد به دغه شان دي. کله د معاشرې دې پر ځان پاک کړو، دا بل پر بم ځان پاک کړي، دا بل بم ځان پاک کړي، دا بل بم ځان پاک کړي، هر څه به ټیک شي. لیکن ته ځان نه پاکې، زه ځان نه، معاشره خو د دې نه جوړه ده. په کور کې پلار بېنمازه دی، زوی به بېنمازه وي، پلار مالګزار شي، زوی به ورسره مالګزار شي، کور به ټیک شي. په دکان په بازار کې کوم دی دکاندار دی، هغه صحیح کاروبار کوي، بل دکاندار ته وایي چې هلکه صحیح کاروبار کوه، هغه به دی خپله صحیح کاروبار نه کوي، نو هغه بل ته به څه وایي؟ هغه ورته روغه ته پخپله میلاوټي یې، دوکهباز یې، خاین یې، ګران پوش یې، دی نه شي ویلی. خو که فرض که دی پخپله باندې ځان جوړ کړي، نو بل سړي ته دا خبره کولی شي، دا ورته ویلی شي. او د دې دغه امامانو په دوی کې دا صفتونه چې خپل ځان یې برابر کړی او که نه بل ته به یې خبره کوله.
لہذا دا خپل ځان نه شروع کول پکار ده. ځکه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې وانذر عشیرتک الاقربین، ودې خلکو ته دا خبره وړاندې کړه، د خپل خاندان ته، د خپل ترونو ته، د خپل نسب ته، د خپل قوم ته دا خبره وکړه. کومه خبره چې قولوا لا اله الا الله تفلحون. دا د لا اله الا الله شروع د ځان نه ده، بره د بل نه اول نه ده، اول د ځان نه ده. اول به ته ځان لا اله الا الله سړی په خپله مسلمان چې بیا بل ته مسلمان شه. خو چې سړی په خپله مسلمان نه دی نو بل ته څنګه وایي چې مسلمان شه؟ اول قولو لا اله الا الله ته ووایې مسلمان به شي، بیا بل ته وایي چې مسلمان شه. د اسلام دعوت به شروع کړي، د اسلام کار به شروع کړي. خو که فرض کړو ته مسلمان نه نو بل ته دا کار نشي شروع کولی. او دا کمزوري د ځان نه ایستل دا ډېر ضروري دي. نن په موږ کې دا کمزوري ده، د بل د جوړولو کوشش کوو خو د ځان د جوړولو کوشش نه کوو. او زندگی روانه په سوچونه کې پارسي یو شاعر وایي کنه د ټول دنیا روانه ده، وای هر شبی گویم که فردا تر کو این سودا کنم، بعضو جو پردا شود امروز را پردا کنم. وای هر سبا ویم چې ټیک ته به ځان برابر کو زه خیر دی، خو چې کله سبا شي هغه د شپې خبرې رانه هېرې شي. بیا سبا چې زه مړه ځان به برابر کړو او چې بیا بېګا شي هغه د ساري خبرې رانه هېرې شي. نو هره شپه دغه خبره کوم، هره ورځ دغه خبره کوم چې ځان جوړوم ځان جوړوم ځان جوړوم او ځان نه جوړوي. بعضې خبرې دي ابن قیم رحم الله فرمایي دې له به مهلت نه ورکوي. یو به ګناه له مهلت نه ورکوي، سیده به ګناه پرېږدي. یو به نیکۍ له مهلت نه ورکوي، سیده به نیکي کوي. یو به توبې له مهلت نه ورکوي، سیده به توبه کوي. کله چې تا توبې له مهلت ورکوو توفیق به درنه اخیستلی کېږي، بیا به توبه چېرته هم نه ستا قبلېږي، نه به تا له توفیق الله درکوي. که فرض که تا نیکۍ له مهلت ورکوو نیکي میکي بیا ته نه میلاوېږي، نه شي کولی. که ګناه له دې مهلت ورکوو ګناه نه شي پرېښودلی، دې سره زړه تور شي، داغ پې ولګي، ختم پې ولګي، مهر پې ولګي. نو علامه ابن قیم رحم الله فرمایي دې شیزونو ته مهلت نه ورکوي. د نیکۍ اراده دې وکړه سیده نیکي کوه، شیطان دې غرق کړه. د بدۍ د پرېښودلو اراده دې وکړه سیده بدي پرېږده، شیطان ملا دې ماته کړه. د توبې اراده دې وکړه سیده توبه وباسه، شیطان دې برباد کړو، رحمان دې خوشحاله کړه. بس ستا زندگی به صحیح ده او برابري، ستا زندگی به ټیک وي، ته ټیک شي هر څه به څه شي ټیک شي. الله تعالی دې موږ برابر کړي. ومان البلاغ. اللهم